اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د دریو کسانو عزت وکړو د دریو کسانو عزت وکړو نو پوه شه چې هغه د خپل د رب عزت وکړو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د دریو کسانو عزت وکړو نو پوه شه چې هغه د خپل رب عزت وکړو. د چا د خپل رب عزت وکړو په هغې کې اولنې سپینګیري سړي چا عزت وکړو. د چا د سپینګیري سړي یعنی چا چې سپینه ګیره وي، مفتی ونه ویل، عالم یې ونه ویل، بلکې څوک چې د چا سپینه ګیره وي، سپینه ګیره وي، د سپینګیري چا عزت وکړو نو پوه شه هغه د خپل رب عزت وکړو. سپینګیري نو موږ تاسو له پکار د سپینګیري عزت وکړو. دویم نمبر چا چې د عادل بادشاه عزت وکړو، یعنی د ملک حکمران دی، عادل دی، انصاف کوونکی دی، چا چې دغه انصاف کوونکی عزت وکړو، دغه انصاف کوونکی عادل بادشاه عزت وکړو نو الله رب العزت فرمایي لکه دا چې زما عزت وکړو. او دریم چا چې د قرآن د عالم عزت وکړو، نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي لکه دا چې د الله رب العزت عزت وکړو. نو موږ او تاسو له پکار دا درې هستیانو عزت وکړو. په دې باندې الله خوشحالیږي او سپینګیرو نه خاص هم الله له حیا راځي. او موږ نن سبا سپینګیرو باندې کې پرنګونه جوړو او مذاق وړاو. موږ او تاسو له پکار د خپل مشرانو عزت وکړو، د خپل سره د نورو مشرانو هم عزت وکړو، ځکه چې دا زموږ مشران دي. او چې کله مشران د سړي نه لاړ شي کنه نو بیا سړی اوله خو چې دا دنیا ویني دا خپل مشرانو په سترګو وینو، خو چې کله دا مشران د موږ نه لاړ شي نو بیا چې موږ په خپلو سترګو دا دنیا وینو کنه دا دنیا موږ ته ډېر عجیبه ښکاري. موږ سره بیا خلک لبې کوي، موږ بیا د خلقو د لبو شو. نو موږ او تاسو له پکار د خپل مشرانو قدر او عزت وکړو نو په دې الله ډېر سخت خوشحالیږي.